دا زنانه چا وجلی دا یو صحابي پاسو نابینا دی پستر وړوند دی الله پیغمبر دا ما وجلی دا او پلان کې دا دی ولی وجل الله پیغمبر دا زما وین زوا دې د ګینې د ملغلو په شانتي د سپین سپین خسته زما بچي وو تاسو سوچ وکړئ کله د یو سړي د بچي یتیمان کېږي د مور د غسایت لرې کېدل محترم او سخته لمحوي ده لیکن صحابه هغه خلک وو یو سبق ویلی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین تر څو پورې چې یو چا ټول عزتونه ټول محبتونه ټول حرمتونه ټول تعلقات هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت نه قربان کړي تر هغه وخته پورې د انسان د دې حقدار نشي ګرځېدلی د نجات د مؤمن ویلی شي الله پیغمبر بېګۍ د تاسو ګستاخي وکړله پاڅېدم خنجر مې راواخیستو په هغه ځای کې مې ووهله کار مې ورته تمام کو الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمیل ابو داود شریف کې الفاظ موجود دي اشهدوا ان دمها هدر مسند احمد کې الفاظ موجود دي الا ان دم فلانة هدر او خلکو خبردار ګواه شئ د دې وینځ وینه هدر د بدغه صحابي زیمان نشته مدیرې منورې په اطرافو کې یو زنانه وه الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګستاخي به یې کول کلي عام اشعارو کې به یې هجوه کول ګستاخي به یې کول عمیر ابن عدي رضی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی هغه شپې کور ته ورځي هغه صحابي فرمایي ویل کله چې ورغلم دا په خپله بستره باندې د بچو سره پرته ده یو ماشوم یې په دا سینه باندې لګیا ده هغه سینه یې خوري تی خوري ویل لا مې ونیو په زور مې ورنه دغسې جدا کړو او ویل خنجر مې راواغېستو په دا سینه کې مې ووهل ښکته مې ورباندې راښ کړو دا مې په دا منځ باندې جدا کړله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دربار او مجلس ته روان شو ویل سبا ته چې کله د الله د پیغمبر مجلس او دربار ولګېدو دا مقدمه راغلله دا خبر راغی الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس کې دا چا وژلې ده ویل زه خاموش شومه ګبراو شومه ویل بیا تپوس کې دا چا وژلې ده ویل زه پاڅېدم مې د الله پیغمبر ما وژلې ده او پلان کې دا دې ولې وژله د الله پیغمبر دا ګستاخه وه کلي عام ټوله ګستاخي به یې کول ټوله علاقه ورباندې ګواه وه الله پیغمبره بېګا زه کور ته ورغلم ما انجام ته ورورسول الله پیغمبر فرمایل او خلکو اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر الله ورسوله بالغیب فانظروا الى عبیر بن عدي او خلکو که تاسو هغه ځوان کتل غواړئ چې صرف د گفتار غازي نه دی هغه د کردار غازي دی هغه صرف د پیو مجنون نه دی هغه وینه ورکوونکی مجاهد او غازي دی بیا هغه کس چې د الله د پیغمبر ګستاخ انجام ته رسولی دی د الله او د هغه د رسول سره مدد کړی دی بیا هغه ځوان هغه غازي هغه جنتي هغه عاشق رسول هغه عمیر ابن عدي دی د دې د موقعیت ته وګورئ محترمو لکه زموږ ستاسو د پاکستان د آئین فیصله دا زموږ د ملک قانون دی 295 بی 295 سی که چا دلته د قرآن بې حرمتي وکړله یا د کوم پیغمبر ګستاخي وکړله ملکي آئین وایي دا زموږ ستاسو د ملک قانون وایي چې د دې سړي دپاره سزا سزای موت څه سزا ده وایي څه سزا ده لیکن محترمو افسوس دا دی د زموږ ستاسو حکمرانان هغه د مغرب نه مجبوروي هغوی په خپل ملکي آئین باندې فیصله نشي کولی هغوی مجبوریان یې هغه وي ما نه مخکې شیخ صاحب تاسو ته تفصیل وکړو هغوی مجبورۍ د هغې نه زیاتې وي د خپل ملکي آئین د آئین او قانون نه د قرآن او سنت نه د دین او شریعت نه هغوی دپاره زیات اهمیت مغرب لري د دې وجې نه ټول ورته هسې عملونه رها کوي کله بل ګفټ کې ورکوي تېر حکومت چې کړي خو محترمو موږ دې ته وایو دا قانون مؤثر کوي دا قوم هر څه برداشت کولی شي کمزوري کېدی شي به تاسو اورېدلي وي هغه شرابي و د شرابو محفل کې ناست و شراب یې څښلي وو او عیسایي پسې پاڅېدو د نشې په حالت کې ورته پلان کیا د محمد مبارک صلی الله علیه وسلم د هغه خیال نه و کېدی شي د خولې نه ګستاخي وځي د رسول الله وسلم مبارک غلط الفاظ استعمال کی دی پاڅېدو یو څیز یې اوچت کو دی پر سر باندې ویشتلو ورته وایي ګنهګارم یمه خطاکارم یما سیاهکارم یما خو ظالمه محمد رسول الله خو زمون اخرنۍ سهاره ده هغه اخرنۍ سهاره هم نه اخیستل غواړي موږ دې ته وایو دغه اخرنۍ سهاره زموږ نه د اخیستو کوشش مه کوئ دا قوم هر څه کولی شي
لیکن دغه سهار چاته نشي ورکولی په دا رګونو کې مسلمانه وینه موجود ده دیو هر څه برداشت کولی شي لیکن پر رسول الله په ذات باندې د انبیاو په ناموس باندې د چا ګستاخي د چا حمله نشي برداشت کولی په دې قوم کې د غازي خالد فیصل غونډه کې ځوانان موجود دي کله چې وګوري چې زمونږ عدالتونه زمونږ د ججانو قلبونه زمونږ د حکمرانانو د دباو د وجې نه هغه بېبسه دي بیا په دې قوم په رګونو کې مسلمانه وینه موجود ده بیا به د غازي خالد فیصل غونډه کې ځوانان درپاسېږي دغه عدالتونو کې به درته دغه ګستاخان مردارۍ بیا به درته درښیي په زبان حال به درته دغسې وایي چې د دغه ګستاخانو فیصلې هغه غلام قلمونه نشي کولی هغه د غازیانو تورې او د هغوی ګولۍ کولی شي